اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لعنت اللہ علی الکاذبین وقال علیہ الصلاة والسلام کفا بالمرء کذبا ان یحدث بما سمع صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. عزت مندو په دې وخت کې د دې ویډیو جوړولو مقصود دغه ده چې نن افسوس خبره دغه چې مسلمان قرآن او حدیث ته کینی نه علماو سره ناسته شتونه د دې وجې نه غیر مسلمانانو باندې ټوکې کوي. مسلمان داسې استعمالوي لکه موږ تاسو وړوکه وړوکه غلطوو په چاکلیټ باندې په ګلۍ باندې داسې موږ تاسو غیر غلطوي لګیا یي. ویلې چې خپل قرآن باندې خبر نه یو، احادیثو نه خبر نه یو، بس تو چورته څه ویلو مغه طرف ته مور ونیګو، علماو سره ربط نشته. بهرحال اوس په دې وخت کې بیګا 27 مارچ 2020 چې د جمعې ورځ وه، اورکزۍ ایجنسۍ په باره کې دا خبره مشهوره ده چې یوې ښځې بچای وشولو او هغه ښځه مړه شوله او بچای ته څنګه پیدا شولو یا بچی ته څنګه پیدا شوله. فوراً یې خبرې شروع کړلې، اول نه ما د کرونا وایرس وغوښتله او دا یې ویلو چې تاسو شنې چای به ورته وایو یا سلیماني چای به ورته وایو، دا به پخې کې ټول کور والا به کښېنې، سوره یاسین به په وایې، دام به کې، دام نه بعد به د سوره یاسین یعنې د کومې شنې چای دي ګرمې دا به وڅکې، دا بیماري به ټول نه الله پاک ختم کړي. او خدا 2 ورځې پرې دا ښځه او دا بچي دا ویلو دا مړ شولو او ویلو چې د هغه ښخونې نه مخکې تاسو دا ټول وایې چې څوک وایي چې چا هم ویلو هغو ته به دا بیماري ختمه شي. اول خبره خو دغه یو څه تل پکار دي چې ماشوم څه په وړکتوب کې خبرې کوي دا څه نوي خبره نه ده. یوسف علیه السلام واقعات تاسو وګورئ، ازونه کې د یوسف علیه السلام په صفحه کې چې کوم کاس صفحې بیان کړي هغه وړوکه په زنګوی کې پروت و، هغه صفحې بیان کړي. جریر پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه واقعه بیان کړي، بخاري شریف کې دا واقعه شته ده. یو ورته نه څو څپېړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا صحابه کرام اوریدلي ده. نو د جریر په صفحه کې رضی الله عنه څه کله صفحې کېدله هغه هم همدا نومونه وړوکي صفحې بیان کړي وه. نو دا دې نه موږ انکار نه کوو چې وړوکه ماشوم دا به خبرې نه وکړي، دا خبرو ته قط ورکړي الله پیدا کوي. خو په دې وخت کې دغه څه د کوم حالات جوړېږي دا تاسو ته پاتې یاست چې د یوټیوب او د فیسبوک او د پیجونو دور ده چې څومره یوټیوب باندې چا ویډیو زیاته کتلی شي هغه ته غیرو نه پیسې رسي. یو دویمه خبره دغه چې غیر په اندي طریقې سره مسلمان قرآن نه احادیث نه علماو نه ورې کوي. څه ته په دې خبرې باندې یقین کوي چې یو وړکې ویلي چې سلیماني چای باندې سوره یاسین وایي، تا راشه قرآن خبره ویل نه منې. قرآن څه فیه شفاء، په قرآن شفا ده، دا خبره الله کړې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سوره فاتحه کې د ټولو بیماریو شفا ده، ته په دې باندې ویلي یقین نه کوي. څه ته نن د هغې زنانه او د هغه د ماشوم او بیا په اورکزۍ ایجنسي کې نه عالم د دې کول تصدیق کړی ده، نه د هغې علاقې خلکو د دې کول تصدیق کړی ده، بس د ته میسج رسي ډایرکټ فارورډ کوه. افسوس خبره خو زه دغه کوم تاسو ټولو مسلمانانو ورونو خویندو ده چې څوک هم سوشل میډیا هرې طریقې سره استعمالوي، کوم ایپ ورته استعمالوي، چې هغه واتساپ ته، چې هغه نور ټیک ټاک دي یا میسنجر دي یا فیسبوک دي، څومره ایپس دي. میسج درته راشي، دا میسج زر دوره کسانو ته فارورډ کوي، دوره ورځو کې به ته 2000 خوشحالي میلو شي، که فارورډ نه کړلو بیا به داسې نقصان در ورسېږي. آیا تاسو مو ته دغه وایئ که قرآن پاک کې داسې راغلي وي الله پاک فرمایي چې تاسو د قرآن پاک داسې تلاوت کوئ که نه مو وکړو بیا به 200 سزا در کوم. دا ساره کله نه راغلي. یا قرآن پاک تاسو 500 کسانو ته ورخې که ورمه نه خیال به تاسو ته دوره هغه نقصان میلويږي. سوره د افسوس خبره مسلمان به کله عقل خلاصېږي به دا خبره باندې څه کله الله جل شانه په قرآن باندې دا نومونه وعیدونه نه بیان کړي، په احادیث باندې دا نومونه وعیدونه نه بیان کړي. ته میسج راشي بس ډایرکټ فارورډ کوه. مسلمانو کې خوف اپیل کوي، قرآن او حدیث نه اوري کوي، بغیر تحقیق خبره مخته کوي. اوس د دې په باره کې چې د کوم حدیث راغلي اول خدغه قرآن پاک فرمایي الا لعنت الله علی الکاذبین، لعنت وي په درویژغونکو خلکو باندې. چې څوک درویږي هغه باندې لعنت وي. لعنت څه مطلب؟ چې دا د الله تعالی رحمت نه وریوي. چې څوک د الله رحمت نه وریږي شو دا به چېرته ځي؟ جهنم ته به ځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا هغه سړي دپاره دا خبره کفي ده چې درویژغان وي، یعنې درویژغان سړي دپاره دا خبره کفي ده چې دا سړی درویژغان ده. ته څه واوري ډایرکټ مخته وړي، بس د ته راغلو میسج ټکه 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 ضرورت ته وصول 2000 ته وصول دی. الله بندګانو لغه دي خبرې تحقیق کوي، ځون ویلي درویژغانو خلکو کې ولې سبب قیمت پرې به په دغه خبر باندې ویلی شي ټکولی شي. او بل چې یو هغه شاید مو تاسو کله کله چې په خپل سترګو باندې کتل کنه زیور نه منه دنیا کارونو کې خطا دانو خبرې کوي. یې قرآن او حدیث په باره کې ته تحقیق نه کوي، تصدیق نه کوي، بس خبره د پیلو کوي. نو
بل دا څه درویغ ویلو سره زړه توریږي او د مخ څه کومه رڼایي ده رونق ته دا ورسره ختمیږي او بل دا څه رزق کې برکت ختمیږي نن زموږ زړونه تک تور دي مینه محبت نشته ده دویمه خبره دا چې مخونه بالکل بېنوره دي بېخوانده دي په فیرن لوري کریمونو باندې سپینواخته سپینېږي نه ښځې نه سړي دا ټول بېنوره او بېرونقه شوي وو او رزق کې برکت خو تاسو هسې ګورئ هغه هیڅ نه پټه نه ده هر یو سړی همدایې سره ډېر تنګي ده ډېره تنګي ده یو صحابي غالبا عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روایت نقل کوي چې تاسو درویغو نه ځون ساتئ ځکه چې درویغ سړی بدې طرف ته ګنو طرف ته کینچ کوي او ګنو اور بدی څه کوم د سړی جهنم طرف ته بیایي سړی درویغ یایي او په درویغو کې لګېدلی وي او دا بیا د الله په نسبت هم درویشغان ولیکلی شي نو دا نومونه میسیجونه بالکل ما فارورډ کړئ لږ سوچ وکړئ چې موږ سره قرآن پاک مکمل پروت ته 6666 آیتونه دا ټول آیتونو کې انسان لپاره مکمل ورکې فایده ده د قرآن یو آیت هم چوته نقصان نه ویرګي دا ټولو کې فایده پرته ده بس قرآن تلاوت دغه کې صدا بدا علماء سره کې نه اغونه تاسو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث معلوم کې اندغه ته اسادی د اورغزی ایجنسی د ایوی خزي ولا واقع خلکو تر صحیح قدر خبره دی قرآن رسول یو څوره په فایده شو څوره په خلکو ته تسلی ملو شو الاباد ناراضي شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد ناراضي شو ایتو حکومت ذمہ واره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات نه بعد ذمہ واره بعد شو بس فیسبوک ته نوستیو واتس اپ ته نوستیو بل څه مکورشتونه ده نو جواب خبره ده مخکې زمانه کې به ایموت د کوم خوش ولا مضافات ولا خلکو هغه سره به توپک ور سره وي نو توپک یې دي د ورډ زوا نو د ځوان به انسانانو کو پرې مت دي الحمدلله ثم الحمدلله د دعوت تبلیغ ولا مهنت د علماو مهنت د مدارس مهنت د نیکو دیندور خلکو د مهنت په برکت سره خلکو مټو نه توپک یو ګرځولې بلکې هغه لسونو کې تصویر واغستلې پچې چګي کړلې مخکې وشتن وا سترګونی ونه اوس کې جزاک الله خیر د خپا نشي هیڅ خبر نشته دا نو منا دینداري طرف ته توجه کې علماء په محفلونو کې کینه دا نو منا من ګړد خوبونه کپ مکه مکرمه کې چې خوب لیدلې کپ مدینه منوره کې خوب چوکتلې خوبونه مودي پر دلیل نه ده مودي پر دلیل چې قرآن او احادیث دي دا نو خبر بالکل ما پیلو کې زنونه وسته ته چوکې هم پیلو کې دا ته یقین سره چې درویغو په کې راغله ده وعید کې راغله ده درویغو انجام جهنم ده یو د ست صفو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي نو مهرباني وکړه زه د سوال کوم صدا خبره بالکل ما پیلو کې دا نو خبره ورنه به تاسو هم ته سره مخامخ وي مسلمان به هم ته سره مخامخ وي په خدای یقین وکړه غیر مو پر خېټو کې وکړلې هغه غیر ټیک ته څه کې به دا بیماری راغلی وي هغه دور او ته نه ټینشن کې لګای مولا چوته وهم لګیدل نه دا دی بنی لوس مالګوا د لسونه 15 پیری وي دا غمره خلا نټونه خلیته د څومره خسي الله بندګونو بیماری دور مو وهم کې چلو صحیح ده بیماری شته دا خو دور ته وهم کې غیرتی الله نه مو یقین کار شو بالکل خپل الله باندې یقین وسته خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یقین وسته خپل ایمان باندې یقین وسته خپل ایمان مضبوط کې احتیاطي تدابیر وکړي احتیاطي تدابیر خو دې ته نه کنه څنګه دی وهم صورت نه اختیار کی څه ته دور وهم کوي څه خزي نوریا بعضی کسان خو کورونه بالکل وتلی دي بل په کمرو کې زنو د نوستي او که کور کې دي په کمرو کې بل زنو د نوستي چې سر لوس نه ملي چې سر جنگيږي نه چې سر خوراک نه کوي افسوس خبره افسوس صد افسوس نن موده وشونه نه متاثر شو الله شته دا قسم په ذل جلال صدا هر څه دی الله په خواخي بندګي چې الله خواخي وی کیږي به الله نه وی خواخه نه بکیږي احتیاطي تدابیر تو وکا خودره احتیاط ما کوته تو وهم کې مبتلا کی الله تعالی د موته په خبرو باندې پويږي الله تعالی د عمل کول توفیق نصیب کی ز ټولو ورونو خیاندو ته دغه مسلمانانو ته یو سوال کوم که سفر باندې چوکتي او که په ملک نه چوکتي تاسو باور په الله باندې وسته خپل احتیاط په درجه کې احتیاط دور زیات ما کې څه تو وهم کې مبتلا کی او دا نومره میسجونه کله هم ما فورورډ کې څه تو روشي زر الله سو کسانو ته فورورډ کې ته زر روشي بشرت به روشي کرو د نغلو به اخرت خراب شي ولا کې ایسا وشي ایثار نه کیږي بالکل ما فورورډ کې دا تصدیق یې بالکل څه رسید ډیلیټ کوي که قرآن آیات ورکې لیکل شوی که حدیث ورکې لیکل شوی بالکل ما فورورډ کړي ته څه پاتې زدا قرآن آیات صحیح لیکل شوی کنه لیکل شوی خو ته راغلو ته قرآن آیات فورورډ کړي حدیث ته راغلو ته څه پاتې زدا صحیح دا کنه د خطه فورورډ کړي نو دی واجب نه دی احتیاط په بنا باندې تزین څه که قرآن آیات 14 تر اوسه صحیح ده هم ته ځکه ما فورورډ کوه ته پاتې نشته زدا به وی کنه وی او د حدیث صحیح ده هم بیا ما فورورډ کوه تو څه پاتې لري دا به صحیح که غلط وي اګه ته تحقیق وکړلو تصدیق تو وکړلو عالم ته ویل صاحب بالکل دا میسج دی فارورډ کولو دا مخته فارورډ کا به فارورډ کا خیر ده ورنه خپل په ساري بالکل ما فارورډ کا او په دې خبرې کې سارا ما فارورډ کا څه سالو کسانو ته فارورډ کو به بده زره د ملو شي او کا فارورډ نه کو د بیماری به باندې شي قسم په خدای قدر باندې شي ایثار نشي کیدله الله تعالی د موږ ته په خبر باندې عمل کول توفیق نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.